السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په سٹار کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله د ژوند په مزو کې وئ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. پېښور کې نن بله ډیره افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ سعد خان اپریدي معلومه کسانو ډیر بې دردۍ سره قتل کو. سعد خان اپریدي ولې قتل کو؟ د سعد خان اپریدي ګناه څه وه؟ راځئ مینهوالو چې زه تاسو له دغه ټول معلومات د ویډیو کې درکم. ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو د کتو نه مخکې زموږ د چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نښان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، پېښور کې نن بله ډیره افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. د پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ سعد خان اپریدي نامعلومه کسانو ډیر بې دردۍ سره قتل کو. سعد خان اپریدي د پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ و. فرست ټایم کې به هغه کلاسونه اخیستل، سیکنډ ټایم کې به یې پېښور ډبګري ګارډن هسپتال کې ایکسپیرینس کو. سعد خان اپریدي سحر کلاسونه هم واخیستل او بیا د هغې نه بعد هسپتال ته هم لاړې. څنګه د هسپتال ډیوټي ختمه شوه، د هسپتال نه څنګه راووتو، د هسپتال مخې ته نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او ډیر بې دردۍ سره یې قتل کو. سعد خان یې بې ګناه قتل کو. د سعد خان نه سپینه ګناه او نه توره ګناه، نه چا سره څه دښمني وه او نه چا سره څه جنګ جګړې کړې وې. بې څه بې ګناه یې داسې بې دردۍ سره قتل کو. اوس د سعد خان اپریدي باره کې د سعد خان اپریدي ملګرو احتجاج هم وکړو چې هغه ته د انصاف میلو شي، ځکه نن دا قتل شو، سبا به موږ سره هم داسې چل وشي. نو د دې په وجه موږ انصاف غواړو چې سعد خان اپریدي ته د انصاف میلو شي. دا وه زم د دې وخت ویډیو. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ د چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نښان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.